پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي چې تاسو کله یو مزدور لګوي اول لا دا تعین ورسره کوئ د اجرت متعین کوئ چې 2 روپۍ غواړي 2 روپۍ غواړم نه دونه نه در کوم دونه در کوم ټیک د سیده نو بیا چې کله 3 روپۍ معلومې کې بیا راولاړ څه چشمه کا بیا دا مزدور کار جنې واخله او پیسې مې معلومې کړې نه او تاسو له مزدوره کار اخلي دا جایز نه ده عزیزانو ولې نه ده جایزه په دې نه ده جایزه چې ما جګر سلو دی به وایي زه 1000 روپۍ غواړم زه 1000 افغانۍ غواړم ته وایه زه 800 در کوم پلانی 800 غواړي پلانی 800 غواړي پلانی دا نه 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 ګوره جګړه جوړه سوله چې له کومې خبرې جګړه جوړیږي نفرت جوړیږي شر جوړیږي هغه اول سر بلاتره ولاړیږي هغه به معلومه او که معلوم نه کې دا کار حرام دی دا ناجایز دی رکشې والا سره کښېنستې بس والا سره کښېنستې د هغسې په جاز کې تلې د هغسې د چا کار دې ورکوئ اول به ته د خپل اجرت معلوموې که دې نه کوي معلوم د الله رسول فرمایي ګوره داسې به کوې نه او بیا د دې څه شر جوړیږي جنگ جوړیږي جګړه جوړیږي نو لحاظه د الله رسول فرمایي تاسو به څه کوئ تاسو به خپل اجرت اول کې لا معلوموئ چې 2 روپۍ غواړم په دونه وخت کې زه به تا ته کار چې دی هغه در کوم